أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ومنهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل ويذكر عن القدر ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يقدر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفيه قال حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرجعا وعسى أن يكون خيرا لكم إن ثبتوها في السماء والتسع والخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. دې سره مناسبت د کتاب الایمان سره په بالکل واضح دی ځکه خوف د مؤمن دی او مؤمن د ایمان نه ماخوذ دی. آمن یؤمن ایمانا فهو مؤمن. په دې مناسبت شو دا کتاب الایمان سره او مخکې سره څه مناسبت دی اتباع الجنائز. ګوره کوم سړی جنازې لاله او د جنازه وکړه او نیغ راغی یو قیرات حبس شو یو قیرات دته ملاوه شو چې سار شي دوه قیراته ملاویږي او چې جنازه وکړي واپس راشي یو اعلان برباد شو. نو التم گویا کہ حبد لیا عراضی و دلتم دا حبد ذکر التم پا مرجع اولد دے و دلتم پا مرجع اولد دے التم پا مرجع اولد او دلتم پا مرجع اولد دے رد شو. دے مخی سر مناسبت غرض ایسا شو رد پا مرجع اولد دے غٹ غرض دے امام بخاری رحمت اللہ تاسو تمامی جو چی گولی دا خوارج و معتدلہ خطرناک فرقی ہے او بیا مغوی دومره دي چې هغې به چې ولې عمل کوه که عمل دې پرې خو ولې کافر کېږي. دا د سپېره بچي خو چې موږ به د دې زمانه کې لیبرل وایو دا نه لیبرل وو. لکه دې زمانه کې یو سړی دا د بخوري مسلمان وایي او اعمال له استخل نه ورکوي. دغه شی و دا خلک چې نه لمونځ ته عاجز ده او نه روژو ته او نه د ګناه نه دا خو ډېره خطرناکه طایفه وه. ذکر امام بخاری زیاد ردونه پدې کې په مختلفو عناوینو سره. نو اوس براشو مولانا صاحب ترجمه الباب دې ګران دی دې ته ولک متوجه کېږي شرح ترجمه الباب غرض یې رد په مرجعه دی. خوف المؤمن ان يحبط عمله. یره د مؤمن یعنې څه ينبغي للمؤمن او شان د مؤمن دا دی. لکه عمر صاحب یو قول بلته ویم نو معلوم بشي. حضرت عمر سوی وشان المؤمن ان يخاف على الحق. وشان د مؤمن دا دی چې دی به هر وخت یریږي چې زما دا عمل برباد نشي. شان المؤمن حضرت عمر قول دی شان المؤمن شان د مسلمان دا دی ان يخاف چې دی ویریږي هر وخت ان يحبط عمله چې عمل به حبط شي. هر وخت په دې یاره کې به یاره ما خو ډېر اعمال وکړل ضایع نه شي الله یا الله زما دا اعمال دا ضایع نه شي. نو شان د مؤمن دلته به مو وایو خوف المؤمن څه معنا؟ شان د مؤمن دا دی د مسلمان ان يحبط چې دی به یاره کوي چې زما عمل حبط نه شي. او یا ينبغي للمؤمن دواء مسلمان لا مناسب دي خوف المؤمن ان يخاف اذا يقول لي چې عمل محبت نشي دونه ویل شي. بدايه شان د مؤمن خوف دی لا خوف یا رستو کا شان د مؤمن سره خوف اذا حبط د عمل. یا دا چې ينبغي للمؤمن
مسلمان له مناسب دی ان یخاف ان یحبط عمله چې عمل حبط نشي. نو څه معنا شوه؟ ګوره په مرجعه ورځ شو چې تاسو وایئ معاصي ضرر نه رسوي، د خدای ظالمانو دا معاصي به ستاسو ټول اعمال حبط کړي، ایمان به دله ختم کړي، اول ایمان بدن لاړ شي او ختم بشي. علما لیکي مولانا صاحب چې حبط ګوریاد ساته درې قسمه دی. یو حبط د اولاد دی، په دې د ټولو علما اتفاق دی چې بعضې وخت کې اولاد څه معنا؟ اولاد دا معنا چې غوروالي د یو څیز غوروالي وي هغه تا نفوذ شي، هغه ختم شي. تو په جایز عملو کې نو ته به په مکروه تدریجي عملو کې نو اولاد ختم شو. ګوره ما تاسو ته ویلي چې مکروه تدریجي یو عمل جایز دی. څه ته وایي مکروه تدریجي؟ چې جایز دی خو خلاف الاولاد دی، جایز دی خو نه دی لکه خلاف الاولاد. نو په تا په مکروه تدریجي عمل وکړه نو اولاد حبط شو، اولاد ضایع شو. دویم ثواب حبط کېدل دي، په دې کې اتفاق دی چې بعضې وخت ثواب حبط کېږي. لکه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک سپی کور کې ساتي هغه درې سپي نه اتې مستثنا دي، د هغې ساتل جایز دي. د څوکۍ او د ګړو د چیلو د ښکار د دې دریو سپو نه علاوه چې څوک سپی ساتي د عمل حبط کېږي. عمل د حبط راځي د نیکو عمل نه، د نیکۍ حبط کېږي، نیکی ضایع کېږي دې سره. نو په دې د علماء اتفاق دی چې د نیکو حبط هم په بعضې اعمالو راځي. اختلاف په دې کې چې نفس عمل حبط کېږي که نه، ځان پوه کوه. څه مې وایي چې په دې مې اتفاق دی چې اولا هم حبط کېږي. وایي خو شوی پرې نور که نه، په دې هم اتفاق دی چې ثواب هم حبط کېږي. لکه سپی ساتي د هغه درې سپو نه علاوه نو ثواب حبط شو، ختم شو. خو اختلاف په دې کې دی چې یو سړی ګناه کوي، آیا په دې ګناهونو باندې د ده اعمال حبط کېږي که نه؟ مونځ ضایع شو، دا نور اعمال ضایع شو، دا ضایع کېږي او که نه ضایع کېږي؟ یو سړی ګناه کوي نو په دې ګناهونو باندې د ده د اعمال ضایع کېږي او که نه ضایع کېږي؟ نو مولانا صاحب یاد ساته په دې د ټولو علما اتفاق دی که کافر شو اعمال یې ختم شو. که دې کافر شو اعمال یې څه شو؟ ختم، لاړ ختم شو. که دې واپس مسلمان هم شو بس هغه عمل یې ختم شوی دی، عمل ختم. نو یو دا دی چې په دې اتفاق دی چې په کفر عمل ختمېږي. دویم دا چې بعضې شروط دي که هغه شروط متحقق نه شو یا رکن متحقق نه شو عمل حبط کېږي. لکه مونځ دې وکړه او رکوع دې پکې پرېښوده، مونځ دې وکړه یو سجده دې پرېښوده، نو دا مونځ لاړ حبط شو، دوباره به یې کوي. یا زکات دې ورکړه، صدقه دې ورکړه خو احسان دې پرې وکړه. د هغې شرط دا دی چې احسان به په چا نه کوې او چې چاله دې ورکړه ضرر به ورته نه رسوي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نو اوس دلته کې شرط دا و چې ته به په چا احسان نه کوې، شرط دا و چې ته به ریا نه کوې، شرط دا و چې ته به ضرر نه رسوي. نو دې سره اتفاق سره ختمېږي، دا ضرور دی. لیکن مولانا صاحب او زه به یو خبره درته بله وکړم، دلته به دا وکړم چې اب وقتی صورت کې خو عمل ختم شو، ځکه رکن فوت شو او شرط فوت شو. لیکن اصل چیز دا چې په عامو ګناهونو نو کې ختمېږي او که نه ختمېږي. عام یو سړی دلته مونځ کوي او اخوا غلا کوي، دلته مونځ کوي اخوا زنا کوي، دلته مونځ کوي هلته مسلمان له ضرر ورکوي. په دې عامو ګناهونو دا نیکي خدا اعمال حبط کېږي او که نه حبط کېږي. زه بیا درته وایم د سر نه حبط د اولاد په دې اتفاق دی. یاد لرئ خبره؟ حبط د چا؟ د ثواب. وایه که نه؟ تاسو ولې ورته ناست یئ؟ حبط د ثواب
دا هم راځي په بعضې اعمالو باندې حبت د ثواب او حبت د عمل کې اختلاف دی چې نفس عمل حبت کېږي او که نه بیا حبت د عمل کې مې تاسو ته دا وویل چې په دونه اتفاق دی که رکن فوت شو او یا شرط فوت شو نو په دې اتفاق دی چې حبت د عمل راځي و اختلاف په دې صورت کې دی یو سړی نیک اعمال کې دی خو ګناهونه کوي کبایر کوي صغایر مو آیا کبایر کوي آیا په دې کبایرو دا اعمال حبت کېږي او که نه حبت کېږي نفس عمل نو نووي لیکلي شارح د مسلم چې بلکل حبت کېږي که ته څومره ګناهونه کوې اعمال دې جوړه کېږي عمل دی ورسره نووي لیکلي شارح د مسلم لیکن جماهیر کې څومره دي هغې په نووي رد کړی دی هغې وایي نه اعمال نه حبت کېږي په ګناهونو باندې ګناه لیکلي کېږي خو نفس عمل نه حبت کېږي نووي خپل دلایل وایي او دغه دلایل ذکر کوي چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سپېر یې وساته نو هلته هغې نه خو ما جواب وکړه خو نفس عمل نه حبت کېږي څه چې حبت کېږي هغه ثواب حبت کېږي یا هغه وایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى هغې نه خو ما جواب درته وکړو چې هغه خو ګناهونو باندې نه دی هغه شرط د صدقې دپاره دا دی چې احسان به نه کوي ایذا به نه کوي او ریا به نه او موږ شرط ذکر کول شرط مفقود دی نو دا یاد ساته چې په ګناهونو باندې اعمال جماهیرو په نظر نه ختمېږي د هغې حبت نه راځي امام بخاری کې دلته باب کېښوده دا یوه فرقه ده احباطیه ورته وایي د هغوی دا مسلک دی چې په نیکو باندې ګناهونه په ګناهونو نیکۍ ختمېږي فرقه احباطیه نو دلته سوال وکړه چې امام بخاري کې دلته کې لفظ راوړو باب خوف المؤمن ان يحبط نو معلومېږي دا د ده په نظم حبت راځي که نه 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 امام بخاري وایي چې ګور یاد ساته زموږ علماو لیکلي دي من تهاون بالنوافل تهاون بالسنن یاد وساته بعضې خلک دي نفسو ته ښه نظر نه کوي زموږ داسې دی چې موږ د شعر اسلام نو چې څوک په تهاون بالنوافل کوي دې به کوم خوا راشي تهاون بالسنن نن یې نفل پرېښود سبا به یې مړه سنتو باندې هم څه داسې چې فرض وکړو بس دا ډېره عمل او دا سنت دی او مؤاخذه خو په آخرت کې نشته سنت مؤکده نو من تهاون بالسنن نو تهاون بالفرائض دی بله ورته څه وایي زمړه خیر دی یاره دا یو فرض پاتې شو اخوا مې نیکۍ ډېرې ومن تهاون بالفرائض صلب عنه المعرفة چې ورو فرائض بیا پرېږدي هغې کې تهاون کوي نو د ده نه چې په ده په زړه کې کوم د حق او د دین معرفت دی هغه خود به خود سلب کېږي ومن صلب منه المعرفة يقع في النار يقع في الكفر ګوره نوافل کوم خوا مبذي شو نن د نوافل پرېښودل سبا به بیا سنت مؤکده پرېږدي هغې ته به توجه نه ورکړي بیا یې سنت مؤکده ورنه کړ نو بیا به فرایض پرېږدي ومن تهاون بالنوافل تهاون بالسنن والمؤكد ومن تهاون بالسنن تهاون بالفرائض ومن تهاون بالفرائض صلب منه المعرفة دا دلته چې کوم جلا ده روښانتیا ده د ایمان او رڼا ده هغه ختم شي ومن صلب منه المعرفة چې معرفت یې مسلوب شي نو یقع فی الکفر نو کفر کې به واقع شي خلاصه څه شوه نوافل چې څوک کوي ګوره دې به سنت مؤکده څنګه پرېږدي نه به پرېږدي او چې سنت مؤکده خیال ساتي او د نوافلو د دواړو فرض به څنګه پرېږدي او چې هم نفل کوي هم سنت مؤکده او هم ورسره فرض کوي الله به د په زړه کې جلا پیدا کړي روښانتیا توجه دین ته د الله د شان او صفاتو معرفت ایمان باندې دایي به پاتې شي او نن یې په نوافلو کې بېغوري وکړه سبا په سننو کې بېغوري کوي
بیا د هغې نه بد به په فردو کې بې غوري کوي. نو الله چې د ده په زړه کې کوم هغه د ایمان معرفت او رڼا پیدا کړې ده هغه ورو ختمه شي. نو دا مطلب شو چې خوف المؤمن ان یحبط عمله، یریږه ګورې د الله نه یریږه، عمل دې حبط نشي. څه معنا؟ هسې نه چې نن درته نوافل هغه کې بې غوري راشي. نو ته وایې دا د مقدماتو نه یې ځان ساته، بس غرونه خو پې پېښ شوی که دویم صورت ته راشه. باید سړي مړه دا مکروه تنزیهي چې لا په اولاد یې پروا نشته، نو نن به مکروه تنزیهي وکړي. نو سبا ته به بیا وایې چې مکروه تحریمي ده، مړه حرام خو نه دي، حرام خطرناک شی دی. نو بیا به مکروه تحریمي وکړي، نو بیا به حرام وکړي. نو چې حرامو کې بیا مبتلا شي نو بیا به دا مبذي کفر ته وګرځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو مثال ورکړي. چې مثال یې څه ورکړي؟ هغه مثال یې دا ورکړي د شبهاتو نه ځان ساته، اتقوا شبهات. دا به راشي هلته به پکې خبرې کوم تفصیلي، صرف اجمال وی. او بیا مثال ورکړي قراء یرعى حول الحما، د یو شپول دی، د یو بادشاه یا د یو امیر یا د یو خان په هغې کې ځان له ګیا ساتلې ده. نو د دې شپول خوا کې هم ګڼې کېدی مسله وه. ولې مسله وه؟ چې هغسې د خو یې د شپول نه بار دی، خان د خان بابا ګیا خو دننه ده، خو کېدی شي ګڼه کېدی هلته سري او ځان له رو پیدا کړي ورمنډه کړي، یا په هغه شپول کې چې تشک وي او ورغر وي، یا بله ورباندې ورټوپ کړي هغه شنه ګیا ورته ښکاره شي. دا څرنګې دا نن مکروه تنزیهي وکړله، نو دا حرامو ته نږدې دی، نو د حرام تزیین به راته په زړه کې راشي، نو ورټوپ پکې حرام وکړه. نو چې حرامو تزیین په زړه کې راغی نو بل ورځ به راته بیا د کفر مزین شي، نو ورمنډه به کړي. تاسو پوهېږئ دا پتنګ صرف پتنګ، دا پتنګ د اور نه راځي، اور خو مهلک دی، لیکن د دې اور نه ګیر چاپېره چې کومه رڼا ده هغه جالبه ده، نو پتنګ هغه رڼا نه راشي، نو ناګهانه وسوځي. نو دقه مثال د مقدماتو دی چې د ګناهونو د مقدماتو نه به هم ځان ساتي. دا تصوف ډېر بهترین شی دی. تاسو کې تصوف دا اذکار دي که نه، دا ډېر زبردست شی دی. دا مستحبات دي دا ټول اذکار، دې کې دا فایده چې ته دا اذکار وایې نو ستا به نفل سره به دې شوق پیدا وي. تا به د ګناهونو تنزیهیو نه به هم ځان ساتئ، نوافل به هم کوې، تهجد به هم کوې، په خوله به هم ذکر کوې، په زړه به هم ذکر کوې، لاسونه به دې په ذکر ړقي. نو ګوره هغه مقدمات دې درست شو او دا ګناهونو نه بچ شوې، نو نوافل باندې به اتباع وي او د مکروهاتو نه به ځان ساتې. نو د مقدمات د ګناه نه به بچ شې، نو د ګناهونو نه به بچ شې، د حرامو نه به بچ شې، نو کفر نه به دې خدای وساتي. او چې څومره په نوافلو ټینګې نو سنت مؤکده به خامخا کوې، او چې سنت مؤکده کې فرض به کوې، چې فرض به کوې نو معرفت به دې پروت دی. اصل چیز دا مقدمات دي. مقدمې له چې ولې ته مې دا خو څه خبره نه، دا څه خبره نه ده، بیا وروستو دا معاصي او کفر دا ته مزین ښکاره کېږي، بیا به خامخا ورکې ډوبېږي. نو امام بخاري څومره خپلې ترجمه ډېره فقه باطنیه نه دی، دې څه وایي؟ یاره کوه چې عمل دې حبط نه شي او ته به پوهېږ نه. څنګه یاره کوه؟ ادا چې ګورې پام کوه مکروه تنزیهي او ډول نه شي، پام کوه نوافل ګورې پرې نه دی، ټول خو پرې پېښ شوی که نه. یاره کوه مکروه تنزیهي او ډول نه شي، نن به دا وایي چې دې کې ګناه نشته، سبا به راته دې پسې نږدې مکروه تحریمي مزین شي نو به شي. نو بیا به مکروه تحریمي نه فوراً درته کوم شي مزین شي؟ وایه بیا به راته حرام مزین شي نو وربه شي، نو حرامو نه پس به کفر مزین شي نو وربه وي. او نن به راته نوافلو نه تنفر وي، نو سبا به د سنتو نه شي، بل به د فرضو نه معرفت د الله د طرف نه چې کوم الهي دی به ختم شي، نو واقع به شي په کفر کې. بیا اوس خو پوه شوې که نه، یعنې دې د فرقې باطنیې نه نه دی، نووي پکې تېروتی دی. عمل نه حبط کېږي، که عمل حبط کېږي په دې طریقو باندې حبط کېږي. اوس براش یو بلې خبرې نه مولانا صاحب وهو لا یشعر، دې کې بیا د علماو یو راپورټ باندې اختلاف دی. هغه دا چې یاره یو انسان کفر عمل کې صادر شي،
یا ګناه ته صادره شي او دی پوهیږي او دی نه پوهیږي. دلته بیا نووي لیکلي دي، هغه وایي که یو سړی په دې کفر او په دې ګناه باندې معرفت وو، دی پوه وو، یعنې څه معنا قصدن یې وکړه نو دی کافر کېږي، د کفر به ووایي. او که غیر اختیاري دا کلمه د کفر د خولې نه ووته یا غیر اختیاري یو ګناه ته صادره شوله، وایي په دې مؤاخذه نشته. جماهیر بیا ورباندې رد کوي په ده باندې چې نه، په کفر کې خو بالکل قصد او اختیار او عدم اختیار د دخل نشته. په کفر کې هېڅ دخل نشته. هغه خو که تا یو رکوټې غوندې عمل د کفر وکړه، که قصدن دې وکړه او که بې اختیاره دې وکړه، سړی پرې کافر کېږي. تاسو پوهېږئ په خبره؟ دغه رنګې ګناه ده، که ګناه ده نه قصدن صادره شوه او که بې قصده صادره شوه، نو چې کوم د ګناه ویلې کېږي، کوم د ګناه ورډومبې نظر چې یو ښځې ته وکړي هغه ګناه نه ده، هغه معفو دی. پوه شئ په خبره؟ ډومبې نظر او ناګهانه یې ورپسې سوچ لاړ او لاړ او لاړ او لاړ او لاړ، دا بیا دوام دی، دا ګورې بیا ګناه ده. نو الحاصل وهو لا یشعر کې دې رد کوي په نووي باندې. که د ده شعور وي نو هم حبت راځي، او که شعور یې دي بیا حبت راځي. په دواړو صورتونو کې حبت راځي، که شعور یې وي او که شعور یې نه، په دواړو صورتونو کې حبت راځي. مولانا صاحب دلته معتزله یو خبره کوي، لږ ځان پوهېږه. معتزله خدا وایي چې کوم سړی ګناه کبیره وکړي د ایمان نه ووتي، نو خوارج وایي کافر دی، معتزله وایي په منزله بین المنزلتین دی. د یو آیت دلته قرآن شریف کې راځي، دې سره مناسب دی درته یې وایم: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ورته د سماوي دې وایي چې د رسول الله مبارک د اواز نه اواز په پورته کاوه، او که د رسول الله مبارک د اواز نه د اواز پورته کړ نو ان تحبط اعمالکم، عمل دې لړل برباد شو. یعنې هغوی څه وایي؟ ایمان نه وتی که نه. ګوره خوارج او معتزله وایي ایمان نه وتی او پوه هم نه یې په ده، وانتم لا تشعرون. نو ګوره لا یشعرون سره مناسبت یې راغلی، وایي منی ایمان نه وتی. نو ګوره هغوی څه وایي؟ هغوی وایي چې تاسو وایئ چې بغیر ده چې ګناه یې که چې سړی حبط عمل نه، څنګه دلته حبط عمل؟ قرآن شریف کې الله فرمایي. نو هغوی وایي دا حبط ولې راغی؟ ځکه د پیغمبر د اواز نه اواز پورته کول ګناه کبیره ده، کفر خو نه دی. یا خدای پاکه د پیغمبر د اواز نه اواز پورته کول ګناه کبیره ده، کفر خو نه دی. دا دې پته ولګي چې په کبیره سړی کافر په عمل ختمه، لیکن موږ وایو داسې نه ده. ځان پوه کړه، د پیغمبر د اواز نه اواز پورته کول ایذاء النبي دی. د پیغمبر د اواز نه اواز پورته کول څه دي؟ ایذاء النبي یا توهین د نبی دی. که ته پوهېږې او قصدن پورته کړې خو د پیغمبر توهین دی، او که ته نه پوهېږې نو بیا د پیغمبر له ایذاء ورکړه. که ته پوهېږې او بیا هم اواز پورته کړې، دی دې پر ډېره هم دی ښه. که ته پوهېږې او بیا هم اواز پورته کړې نو ایذاء توهین د پیغمبر. او که ته نه پوهېږې او اواز دې پورته کړ نو ایذاء د پیغمبر شوه. څه شی شو؟ او توهین او ایذاء کفر دی. توهین د نبی او ایذاء د نبی سره کفر دی. نو کافر بشي، عمل به ختم شي. موږ دا نه وایو چې کبیرې سره سړی د ایمان نه ووته او دا اعمال حبط شو. ګوره څنګه شو؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. په قصدن کې نو دا توهین د پیغمبر او کافر دی، او که قصدن نه کې نو بیا هم پیغمبر ته د ضرر ورسو ایذاء النبي شوه. نو ان تحبط اعمالکم د ایمان نه ووتې، کافر شو، عمل دې ختم شو، او ته پرې پوه هم نه. ته خو وایې ما په خدای په رسول ایمان شته، ته خو په دې نه یې پوهې وانتم لا تشعرون. تا ته خو پته ده چې زه خو مونځ هم کوم، روژه هم نیسم او په دغې عمل لاړې برباد شوې.
وردا طریقے لے کون تفصیل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ دیر کہتا جب انسان یتکلم بکلمت حدیث سلطہ ہے جب انسان یتکلم بکلمت لا یلقی لها بالا اس پرواہ پہ نشاہتی دا کڑی نہیں خبر ان المرء لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا یہ توجہ نہ اور کہ آپ نے خبر دا ويهوي بها في جهنم 70 خريفا يهوي بها في جهنم 70 خريفا دلی یہ خبر کو وجہ جہنم کے اویا کالا موٹا بخاری تعالی خدا خبر معمولی کاری اور دون خطرناک ہے بلکہ حدیث دا سے دے کہ ان المرء لا يتكلم بكلمة من سخط الله من سخط الله فرشتہ لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا او بل سری سوئی لا يتكلم بكلمة فيقبل خبر کئی او لا يلقي لها بالا او لا خبر من رضا الله اللہ رضا نہ او لا يلقي او دې اس پروا په ساتل د معمولی خپاکاری نو دی باسوي دا سبب د رضا د الله ګرځي نو ډېر زیات احتیاط سره جون بته رہے بس خلاصہ تاسو ته آسان شو چې مسلمان لپاره پکار دی چې دې احتیاط نه کاوه او دې احتیاط جون دیر کی اسنا دا څه خبرکار د سادي چې هغه مبتدی الکفر وریو خبر بات دې کې بلا واجب دې سره مطالب رسول الله مبارک احترام او عدم ایذاء ذکر دا په حیات کې په دې ژوند د دنیا کې هغه د مسلمان باندې لازم او ایذاء باندې رسېو احترام وکړي دا ترنګي د وفات نه بس هم د رسول الله مبارک ایذاء حرام ده او احترام وکړي وفات نه بس هم چې څنګه په ژوند د راغما کې چغې نه والي دا وفات نه بس بنداره د روزه مبارک مخې ته چغې نه الته لیکلي دروازه مبارک د پاسه لیکلي دي الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر دې لیکلي بلې پروازه مبارک د آیت لیکلي دي او لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون او دیم لیکلي دي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا دا یتونه ور پروزه لیکلي دا آدم خي اوس بل مخکې نورم لاړ شو چې رسول الله مبارک د احادیث او د مجلس توحید باندې کې او نو لیکلي دی وګوره علامہ شبیر احمد عثماني لیکلي او صاحب شارحین د احادیث تقریبا اکثر لیکلي دي چې د پیغمبر مبارک د احادیث توحید باندې کې او دا اغد احادیث دا مجلس توحید بابنا کے ولے ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون دا پیغمبر دا احادیث دا استحضاء دا پیغمبر استحضاء شوا دا مجلس دا احادیث استحضاء ولا مقدمات ولا ذکر دا نوے جے حکم دا مقدمه حکم دا شوی نو گل دا مجلس دا احادیث استحضاء دا حدیث و استحضاء شوا او دا حدیث و استحضاء دا پیغمبر شوا او استحضاء دا پیغمبر کفر دے او کتا استحضاء نکے بے التفاتی کے نو بے التفاتی خطرناک شیر مولانا صاحب ہوئے نو دینا مدے امام بخاری گھٹ مقصد دارے ومرجع او امرت کئی منطبق الخیر ومرجع او امرت کئی جادہ الخیر منتام اقل خیر کہ اے بندگانو وری اروخ شان دا مومن دارے او ینبغی لکم وقتی میں دعا ہوئے شان دا مومن دا مناسب مومن داری کہ دے یلو کی دا حبت دا عمل نو دے بکوئی نہیں دے تو پتہ نہیں عمل بے تماشی بھی نو ما ہوئے کہ عمل پا گناہونو نتبا کیے گی مولانا صاحب عمل پس تبا کیے گی شابہ سے کفر تباہ کی گئی یا خدایا پچا تباہ کی گئی کفر نو دا مقدمات دا کفر ندان ساتا او پا نوافل و پا سننو
دغه مکه تهاون مکه ورلاړ بشي کفر تا لکه اذا النبي چلا نو پدان کوی نه او کفر براغلی کافر شوی به اخذ منګر نه تلی او امان منګر نه تلی چې بشوی به دا ډېر ضروري خبره ده دا کفر ختميږي او ولا شعور پتو لګیدل چې دا کفر کلمه په شعور وي قصدا او که خطا نه وي نو سړینا ایمان په ختميږي سړی کافر کیږي دغه دا خلک نه پوهیږي ولې نه پوهیږي دا کوی کنه کله خدای ته طلاق دی وستو او په خطایا کې د مستو طلاق دی شو استاد زما نه څه خبره کفر تعلق د الله سره دی او جبا ما نه پر دلیل دی کنه زه خو د نه خبر الله شقق قلبه د انسان د زما نه څه خبره امام بخاری دلته کې دا خبره کوي چې ګوره احتیاط کاوه اے مولانا صاحب زمو صحابه کې دا احتیاط ډېر زیات و دا روان دی غلط امام وقال ابراهيم التيمي دا يولوي تابعي تير شوی دی عابد تیر شوی او واعظ عابد اسوي ما عرفت قولي على عملي ما نه پیش کړي قول پر عمل پر الا خشيت مگر يريغم ان اكون مكذبا يا مكذبا دواړه ویل شي سبا ته خلکو ته دا عمل کوي دا قول کوي نو دا وخت د قانون سو چې دا کلم چې دا په تقریر کې یو خبره کوله لاول به څو ته چې زما په عمل څه کنيستا نو کله دا په عمل وو نو بیا خلکو ته خبره کوله او کله دا په عمل نه به کوله اسنه مکذب د خپل نفس نشما مکذب زمانہ صيغه د فاعل د خپل نفس چې دا د بیا نفس دروغ وي دا قول کله پیغمبر وي ته به عمل ولې نه کوي دا مسئله د دین کوي ته به عمل نه کوي یا مکذب نشما مکذب څه دا ورته بچي وي خدای وي خلق ته تعجب تو خپل نه کوي معلومي کیدا چې دا ته دروغ وي جوړو یعنی کدا ته اشتیا وي رومي عمل په پتا کړو دیتا واعظ وي ما عرفت قولي نب معنی پیش کړی قول خپل چې خلق ته په عمل چې سبب هغه عمل لنا نکی الا مگر قول په عمل ور پیش کا چې خلق ته کوم خبره کوم هغه عمل دمانی یعنی کوم چې مکذب د نفس چې پرو د خلق ته دانی کی په خپل دینه ده کړ یا مکذب نشم ما د خلق ولونه مو چې درو وي ولې کدا سی حق وي تا به عمل یعنی تمره وی محدث دا خبره کوي نن سبا وایدا او باس کوي خلق تار سوي خپل عمل نشتا خلق دې حرام باندې کوي حرام رمضان ساته او خپل د حرام مرتکب بیا خلق دوی بدعات باندې کوي دا ګناه ده پر بدعات کې ډوبي ما اوطاو د شعر ویلو کنه واعظا چول جلو بر محراب و منبر میں کنن واعظا چون جلو بر محراب و منبر میں کنن چون بخلوت میروان انکار دیگر میں کنن واعظا چون جلو بر محراب و منبر میں کنن کله چې په محراب او منبر جلو ابروز شي او مخامخ شي چون بخلوت میروان او چې کله خپل کوټې ته نه ودی خپل کور ته انکار دیگر مې کنه بیا خپل پردو خلکو کار دی بیا د مسلمان کار نه کوي یا عمل نه کوي مشکل دارم یو مشکل لرم د دانشمند مجلس باز پرس د هوښیار د مجلس د هوښیار نه تپوس پکار مشکل دارم د دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایا چرا توبه کمتر میں گناہ خلق توی توبه باسا بلا ولی توبه کم اکے بلا ولی عمل نکے دا خطرناک شیر وائدہ چو جلو بر منبر و محراب میں کنن چون بخلوت میں روان انکار دیگر میں کنن مشکل دارم دانشمند مجلس باز پرس توبہ فرمایا چرا خود توبہ کمتر میں کنن سبح در کف توبہ بر لب دل پرد ذوقی گناہ سبح
صبح درکب تسبیح لاستی توبہ برلب بخلی توبہ 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 صبح درکب توبہ برلب دل پر ذوقی گناہ زړه گناہ ذوق او د ډول نه ډک پروت دی فیسبوک دار وقت سوچ دے نیٹ دار وقت ذہن کے سوچ پروت دی خدایا کله به سبق خلاصیږي چې د فیسبوک کولاو کما او د باغې ګناه چې کوم لکه شوق پروت دی کوم تلذذ پروت دی چې هغه حاصل کا صبح درکب توبه برلب دل پر ذوقی گناہ معصیت را خندم آیت با استغفار ما شیطان لخندا وردی شیطان در پوری خاندی با استغفار ما نما پہ استغفار باندے جب اپنی توبہ توبہ استغفار وائے خمی غرق للے توبہ برلم صبح درکف توبہ برلم دل پر ذوقی گناہ معصیت را خندم آیت با استغفار ما لکه خو خلک کوئی مولا چې سوی هغه کواو چې سکی بری ځان دې ساته هسې خلک نه وایي واعظ دا دی دومره زبردست عابد ابراهیم تیمي غوندې شخصیت د احادیث الشیخ بیا هم وایي ما عرضت قولي على عملي چې خلکو ته ویم او خپل عمل یې ورپېښ کړم یارېږم هغسې عمل مې نشته مکذب د نفس یا مکذب د شمع او دا قانون دا چې خلکو ته به خبره کوله اول په خپل عمل کوو وروسته به بیا کوله موږ ولري شوال د رجوع ته خلکو ته وایو په خپله ونه نیسو شوال د رجوع د عرفې د روژې خلکو ته وایو چې نیسه په خپله ونه نیسو او دا ایام عشر دا خلکو ته وایو چې هلکه ورې ونیسئ او په خپله نه نیسو زه په خپله نه نیسم زه خو یاره بلې وجې نه نیسم زه خو تاسو د وجې نه نیسم تاسو د وجې څه معنا خلوچیږي که دا غم دی معنا دا ډېر مشکلات دي خلوچیږي بس اوبه بغیر اوبو کار نه کېږي نو ستاسو د وجې معنا دا روجې پاتې د ستاسو به درسونه مخکې نه وي بیا به روجې نیولې پاتې وي نه کېږي عمل مخکې دا قال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا وقال ابن ابي مليكه عبد الله ابن ابي مليكه روي تابعي وادركت 30 دير صحابه من دليل عبد الله ابن ابي مليكه وادركت ما ذكر دير صحابه النبي عليه السلام كلهم يخاف النفاق على نفسه اريو يريد النفاق فقبل نفس باندې نفاق نه مراد نفاق اعتقادي نه مراد د نفاق نه مراد دی مولانا صاحب نفاق دون نفاق څه دی نفاق عملي نفاق دون نفاق عملي باقي باندې یرید او یاد معنا چې اصلا چې دا ګناهونه په مفضي نشي کفر تا نو په خپل باندې ایمان مې بل کې کفر وي هغه معرفت برانه سلب شوی وي لکه حضرت حنظله رضی الله عنه بلا روان دی چې وی نافق حنظله هرګه مشکات کې په مدا حدیث ویلي په دې د معنا نافق حنظله معنا دا نه کوم چې منافق شوی نه زما معنا وکم نافق حنظله ګډوډ شوی دی منافق هم خلیوي په طلب لګا ګډوډي دا د تمام معنا وکړه نافق حنظله ګډوډ شوی دی چغه وباسي حضرت ابو بکر صدیق پر خبر دی ولی حنظله چغه ولی جناب کا حنظله نو اوتوي یو د پیغمبر مبارک مجلس کې یو نو جنت او دوزخ دا ذکرای کا چې الګ رأي العين بشان دي بسترګو او کله عافسنا الازواج والاولاد تخذوا بشوز الخلف بیا هغه حالت منی د پیغمبر مجلس کې یو حالت او بل حالت لکه منافق په یو حالت او بل حالت ګډوډ شوی ابو بکر وی چې دا مسله خاطر پیغاله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تا نو اتویا وینا فقعنا وی ولوی دا الله رسول اسلام مجلس کی حالت بل شانوی جنت دوزخ دا تذکار لکه سترګو باندې مشاهده او چې کله خپل خود بچو سره خدای چې هغه حال مونی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایي لو کنتم تدومون علی الحاله
کتاسو بدل حالت دوامونه چې کوم حالت په ما سره دی لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم بیا فرشتي په خپل بسترو د سره ستړي وشي وکي ولکن ساعتا وساعتا کله د انسان یو حالت دی کله د انسان بل حالت وي تاسو پیږي په کله یو حالت دی کله بل حالت وي تاسو چې د تناسب موږ چې د تناسب زموږ بل حالت وي ار یو سړی وي چې خیر په حدیث او عمل ودا او چې دې نه اخبار شو بیا حالت بدل شي چې سړک ته شو حالت نور بدل شي او چې بیا کور ته ورسېږو بیا نور بدل شي بلد ته چې کومه دمازۍ رزنی ووایا ازیات روخانه چې کوم لري هغه غسیلی کړه نو د رسول الله مبارک مجلس یا مجلس مصطفی یا یو نیک صالح پیر سے پالنا شي نو حالت بدلی او چې کور ته لاړ شي بیا غسه حالت بدلی عالم سره کې نه حالت بدل د کور طلاق سے حالت بدلتا نخکای حکیم ترمذی وای دا په ازبکستان کې داخل دی ویلی اطلان دا یو حکیم یو امام ترمذی دا حکیم ترمذی بل یو عالم دی شوی نو ایزا په ازوانما او یو ما تر زنا موقع مهیا شوا مونقا وینا سوال نه پیدا جناب اوس بوډا شوما اوس راته ذهن کې دا سوال راځي چې دا ګناه به کړی او توبه به استوا کنه نو خپل شیخ لاله ویسر چې مې ځواني وا او د زنا طاقت مې وو نو هغه وخت مې راځه اوس بوډا د زنا طاقت مې نشتا د جما طاقت ختم شوی دی دی وخت کې او بیا سوچونه راځي چې دا ګناه به کړی او توبه به استوا ایمان کې به فرق راغلی ګورې یریږي او ورته وینا د ایمان فرق نه هغه د زمانه رسول الله مبارک ته نږدې و اوس د زمانه د پیغمبر مبارک نه لري شو هغه زمانه چاته نږدې و رسول الله مبارک ته او زمانه رسول الله مبارک ته نه لري دیو جن ممتاز وایي چې دا ستاسو ډېر احترام کوي دا اتباع او تابعین هغه د رسول الله زمانه ته نږدې خلک اوس زمون خلک خو د دجال زمانه ته نږدې قسم بالله کدا کوم چې کم کارونه کوو کدا کارونه تاسو چې څه کوو کدا کارونه د سلف لیدلې وي نو تا نه حدیث نقل کوو نو څه کې چې د مجلس د حدیثو کې نه وي پرې راوی ګرځول خو ډېر لوی خبره ده راوی ګرځول خو ډېر لوی خبره وا د حدیث مجلس کې نه وي پرې او د ځان نه غټ راوی جوړه او ځان نه غټ مجتهد جوړه او په هغه خبره دونه کې دا رسول الله زمانه ته نږدې وته د دجال زمانه ته نږدې دا به تر رسېدې شي هغه ته یو راوی یادو دا پلان مور ورته یادو دا سفرونه ورته یادو ته بل څه روانه ته ولکه راویانو په کله حافظ ابن حجر کوله کړه بل نو یا ساته په سره په پاک نه کې سخت ګناه نو ګرم دی دا مینا ځان ساته مولانا حضرت عمر صاحب حضرت عمر فرمایي وی که اللہ پاک اعلان ہو کی چه ٹولا دنیا با دوزخ تا دی او جنت تا دی اس براش چه ٹولا دنیا با کم خواہ دی دوزخ تا بلتا بفرض محمول دا بالفرض یو با جنت تا دی وی دا بزیما دا اللہ نبی تو مرتا مالا فکر اللہ اعلان ہو کی چه ٹولا دنیا دی جنت تا دی جی شیطان نمپکی دی ابو جہل نمپکی دی بالفرض یو کس په دوزخ ته دی وی یریږم چې هغه به زیما د الله بین الخوف والرجا زندگی او حضرت حنظله ته څه وایي خبرې پرې شو خو ضروري دی وی حنظله دلته راشه وی تا ته رسول الله مبارک منافقین ښودلي دي که نه وی او امیر المؤمنین درته یاد دي زړه کې مې لیست پروت پراته دی خدا د پیغمبر مبارک راز دی بلې درته ښولی نشم کته او خیراتا نو خول نشم دا سر النبی صلی الله علیه وسلم ما سره دا راز د نشم خدای اته پتا او مرته او پای خود په سور راوړل باندې بس نشم خول حضرت عمر فبکا عمر بکا ان شدیدا ډېر زیات په جړل وینا حذافه نا تاسو نه خدای او نه دا سن صاحب سر ودا سننا ماته مخایا ولک نظر په واچو د منافقینو باندې دا عمر نو په بشتا کې نشته الله دونه یاره
سره دې نه چې څو ځله مبشر بالجنت تېر شي، څو ځله پیغمبر مبارک مخ په مخ ورته مبشر بالجنت ویلي، خو یاره غالب شي بیا بشارتونه یېري د انسان نه، داسې عمل ځان کې پیدا کړه. وقال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دليل دليل دار هر صحابي صفاتو كلهم يخاف النفاق ما لغيوكم كدور والے بلسبان دے ار یو یری دل وری کہ خدای پاک هغه سے عمل کو نہیں چې کوم د پیغمبر د مجلس عمل دے او یا الله عمل کو نہیں چې کوم د رسول الله مبارک د جو عمل دے هغه در کو چې کوم عمل کو الله هغه نشتا یا اللہ عمل منید جے کم عمل در رسول اللہ مبارک در مجلس دے خدای خد بکیران رات دولی ما منهم احد نولد صحابونا یوکس یقول جدائے وے انہو علا ایمان جبریل جنی پا ایمان دا جبریل لے او دا میکائی دا چانا لیوے لے اقیم پل ایمان دا جبریل او دا ایمان دا میکائی نلان دے گانا یعنی اشارت سکتا دے یقبل ایمان کمزور گانا عمال پڑے رہو یا خبر آنا بعد حضرات وی دا پا امام ابو حنیفہ رد گئے لکوی امام ابو حنیفہ وی کہ ایمانی کا ایمانی جبریل وی دا پا غرد گئے دا کردی زمانے سو کوئی وی با دا ستا یو شارح ندی دی گئے کہ پا امام ابو حنیفہ رد دا صرف دا صحابہ و شان ذکر گئی کہ صحابہ اعمال خوی سکے اعمالو کے خود نفاق نیاریدن خبل ایمان کمزور گرنا سرا دینا چی ایمان پا معجزات بینا سرا دینا چی ایمان پا مشاہدات بینا در رسول اللہ مبارک مخیو سرا دینا چی صفاو القلوبو در پیغمبر مبارک و صحبت و مجلس و بیائی خبل ایمان کمزور گرنا اور مخبل ایمان سونلوی گرنا دا مطلب نہیں اور کہتا ہے نا امام صاحب رد امام صاحب وی کہ ایمانی کا ایمان جبریل مولانا سے بیاد امام سے خبر ہے طرح پہ جاتا ہے امام سے ابداس سے نہیں دیگے امام سے ابداس سے دو قولی دے امام سے یودا چی ایمانی کا ایمانی جبریل ولا اقول مثل ایمانی جبریل سوئی ایمانی کا ایمانی جبریل ولا اقول مثل ایمانی جبریل دا ایمان دا جبریل پا مثل ننے کار دا تشبیح بالذات دا پر رہی اور مثل دفعہ تشبیح فی الاوصاف رہی کار دا تشبیح بالذات دفعہ رہی مثل دا تشبیح دا اوصاف سمطل چی جبریل مومن منگا مومنین علاقہ دا منگا استاسو دا ٹولو پا ایمان کے بذات دا ایمان کے فرق نشتا کوئی کہ دا منگا استاسو دا ٹولو بذات دا ایمان کے فرق نشتا لیکن اوصاف کے فرق نشتا اوصاف کے فرق نشتا نو دا جبریل کی ایمان دیا مومن دے صحابہ مومن اوصاف کے فرق شتا مولانا جبریل مشاہدات کردی صحابہ کو مشاہدات نہیں کردی امام ابو حنیفہ کو مشاہدات نشتا یعنی کہ کوئی جبریل مشاہدات کو نشتا جبریل تا چکم مومن بیو او کم مستحضر جنت اور بستر بولی دلی دی نو در استحضار کو امام ابو حنیفہ صحابہ تا نشتا نبی دا امام ابو حنیفہ قول نہ دے بل امام ابو حنیفہ جبریل لے میکائیل نہ دے دے کہ لفظ چارہ مولانا میکائیل اب غلط نہ کہے ما من امنو صحابہ نو یوکس یقول جے فرمائے کہ انه علی ایمان جبریل دے قائل نے پر ایمان دے جبریل او دے میکائیل دا یو صحابی نے ویلے غلط دا کہ صحابہ سمرا تے پیغمبر دا معجزات سره تعلق حضور پاک پر میان نبی کے ناس کو دی بتگیر چا پیرو قرآن دلی پیاس کے نازل شوی دے جبریل په بعض موقع پستر کو لیدلے دے بیان نہ ہوئی کہ زمان ایمان او دا جبریل ایمان تو پہچان دیو یعنی بل ایمان کمزور گانی ایمان کمزور گانی او عمل کی رہی کہ دنے باقنا نو تا دوئی کہ تب سکے تدا ایمان کے زدان جوڑوے شہدان نہ جوڑنا کے او عمل یو منجی مستقل جوڑنا کے محکدہ ویسکر عن الحسن يذكر عن الحسن حسن بصری نے منقول لے وذا سوالوں کا وقت وی قال ابراہیم التیمیسی غیر قال رو یا ابن ملیکہ کیسے ہوئی وقال ابن ابی ملیکہ قال رو او دلتا سوئی یذکر نباد حضرات ہوئی ودا تمرین او ضعف کا اشارہ دا جانتے اشارہ شو تمرین او ضعف تا اگر اقوال مضبوط نہ نکورے دا تضعیف کا اشارہ نہ دے
یوسکرو باندې ځان پوهې کا کله دې یوسکرو وایي نو ضعف ته اشاره وي ماته متوجه شه کله یوسکرو وایي چا ته اشاره وي ضعف ته کله یوسکرو کې بلې خبرې ته اشاره وي چې د اختصار کله یوسکرو کې دې ته اشاره چې دا روایت په معنا دی الفاظ میں یاد نری او معنی در نو دلته یوسکرو کې چا ته اشاره شو روایت بالمعنا ده الته وختي دا ابن ابي مليكه الفاظ میں یاد ذکر قال ہوئے او بیا ورته غینا مخکې د ابراهیم تیمی الفاظ یاد دي ذکر قال ہوئے دلته د حسن بصری معنا ورته یاد ده الفاظ د یاد الفاظ خپل جوړ کړي نو ذکر یوسکرو ما خافه الا مؤمن یا نگید اللہ مگر مومن مسلمان صفت بدئی جار وقت پر کی رب العالمین یا رب رتوی لکہ عمر خان میں درتا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق حال درتا ہوئے ابو بکر صدیق جو باق ترا باق کی مر گیا ہوا کرے یو پاٹو کو کرے بلقاوی بدا مانا صدا دینا خودو اللہ نشتا جانا اور کماتا اللہ مسجد صبح کی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرش پر بجالت ما خافه الا مؤمن ولا امنه لا امن نجد اللهنا الا منافق لك مرجئه مرجئه کی تصدیق دی بس په امانه مرجئه سو کی تصدیق دی بے غم اوسا بے بجانت تلے ولا امنه لا امن نجد ولا امانه لكم لا مامون نجد يهودا اللهنا اذا الله تعالی مگر منافق خلاصہ شو خبرہ نو دا ایاو ترجمت الباب شو غرد سچے شو چیزان پا امن مگا مرجئی یارکو ایمان دا اخلاق نجی ظالمہ او تب اعمال فیدہ در سے مقدمات دا ایمان دی او تب معاصی در سے مقدمات دا کفر دی برخات بشے اس وما یحذر من الاسراء على التقاتل دا دیم ترجمت الباب دا سچے مولانا سے دویمہ ترجمت الباب دا وما يحذر اهل باب للارشا باب ما يحذر ما مصدریه په فعل داخل په فعل په تعویل د مصدر ګرځي ما مصدریه په فعل داخل په فعل په تعویل چا ګرځي د مصدر يحذر په معنا تحذير درجو باب تحذير الاصرار على التقاتل ځان ساته د اصرار نه په تقاتل او په عصيان باندې کہ اولن دن تقاتل مانا میرے تمام کے وی کہے وہ جھگڑے تویلے کیږي ویری میں کنا نو کہ اولن دن جھگڑا پہ خچ فورن توبہ واسطہ دعا کرے کہ اولن دن گناہ پہ خچوا تو معافی والا دعا نہ کہ باب ما يحذر تحذير المؤمن لے ما يحذر کہ انا مومن تدمیر راجے کا تو یہ ما مصدر پر فعل داخل میں تعویل مصدر درجو باب تحذير المؤمن ينبغي مناسب دي هو يليگي مؤمن یا شاید مؤمن دار کی هو يليگي سره هو يليگي دا اصرار نه دوام په تقاتل متوقع عصيان بيد توبینا سمجھتا چې کدا تقاتل شو فورا توبه واسا د عصيان در نو شوای فورا توبه واسا بیا په مونږه اورات شو د کاږي معصیت ضرر نه رسي توبه ته په ساده ضرر نه رسي یا سوي یا وای لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون دوام دینا کہ على ما فعلوا خبر تر پتہ کہ فعل میں مہلک دے اور بیا مرمان دوام نہ گئی اے بس وہ تر پتہ کہ دوام میں متبا کیے گا دوام نو مطلب دا ہے کہ خیر دی گناہ دے انسان نہ کیگی اور توبہ واسا اور دا توبہ کہ طرح گناہ کرتے ہی کم نہ کرتے ہوئے تاریخ تفاصیل ما مخی ہوئے لے مخی دا مولانا صاحب و بھی قال حدثنا محمد بن عرارہ نعمہ بخاری رحمت اللہ علیہ استاد دے اور محجر اسلی کری بدا فی محدث دا پیتا کلام نہ لکھلی اور کڑے دے رکھا دا دے محمد بن عرارہ ابن البرد بنصری دے والبسيش مولانا قال حدثنا شعبة مولانا شعبة بن الحجاج عن زبير بن حارث ياميلي زبير بن حارث ياميل وهي محدث يقول الشيخ قال سألت أبا وائل شقيق بن سلمة تابعي لكن تلي قليلي روح محدث تقول الشيخ ومشهور تابعي ما تسوال مرجع ومتعلقة ألك مرجع وتولي وي ارجاء تاخير توي لانهم يؤخرون العمل عمل استرجعنا ارجاء واخرون مرجعون لامر الله واخرون
مرجعون لأمر الله دي عمل تأخير ورقاي اس پیدا عمل نمانی نسوي ما تسوال فدا مرجعون الى سيكا خلاك دي فقال حدثني عبد الله بما عبد الله مسعود ولدي کہ نبی علیہ السلام قال سباب المسلم فسوق تنزل مسلمان تسجد لك اذا فكر به تل فسوق الله تعالی نوتلی او دی معصیت ضرر نہ رسائی وقتاله كفر قتال دے سویل روایا کفر او دی معصیت ضرر نہ رسائی اللہ کرے پموجو گنا دی معصیت ضرر نہ رسائی اور رسول اللہ مبارک سباب فسوق ویلے تو عطا اللہ نوتل نافرمانی او قتال دے کفر ویلے نور ما خدا تمخی ویلیو کدا معتد خوارج دلیل نہ لے قتال دا کفر دا خوارج دلیل نہ لے منبایو قتال کفر سمانا کو یا زجر و تشریف یکولی مکاوا شبلہ دا بدیولو ما مثال دا کرو یا مبزیل الکفر نن بقتال کے مسلمان بے سبب و تحلال کافر بشی یا کافر کافرانو دے زجر و تشریف شو یا مبزیل الکفر یا کار دا کافرانو یا کفر نمانا کو غبی ناشکری دا خوات دا مسلمان سارو دے ولی ناشکری کے دور نفل خبر کم قتال کفر دے دا تعویل نکو محمود دے کو مستحل مان دے یہ سوک دے مسلمان قتل حلال گنی سجے جو مولانا اور جدا سو پیڑس گئی دیوی دا خکار کو دا قتل لائق دا حلال دے لکا دا قتل لائق دا سجے دے لکا قتل حلال دے اور مستحل دا حرام و قطعیہ و کافری سیفا خلاص جو خبرہ رد راغی فمولی اولا عبداللہ مسعود قول ذکر کا باقی رد راغی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الشبري اسماعيل بن جعفر بن القرامي وبين الطويل بن الشبري مشهور تابعي عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اخبرني عبادة بن الصاحب ما خبر راكل عبادة بن الصامت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج روت يخبر بليلة القدر ليلة القدر خبر ورقم ليلة التعيين خبر اسے خوشتر ليلة القدر نسا خبر ورقم مولانا سے تعین کے فلان کیش بنا وطلاها رجلا دو کسان یوم الطرف یگلو دا مسلمانانونا دو کسان دا مسلمانان یوم السوق عبداللہ ابن ابی حضرت وقعب ابن مالک سوق نوری آدھے دفع جگڑو کو جماعت کی فقال انی خرجت لأخبركم بليلة القدر اے بتعین لیلة القدر مضاف مقدر کوا وإنه شان داری تلاها فلان عبداللہ ابن ابی حضرت وفلان او كعب ابن مالك عبداللہ ابن ابی حضرت او بلسوکا كعب ابن مالك ورفعت تعینها تاقید تعین علم قوت شوت ورفعت تعین علم تعینها قید میں لگا فرفعت دانا یہ ختم دا ولیکن قرآن پہ دلیل دے قرآن دلیل دے کم دے کے دے رکھا قرآن ليلة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نزلت كذا رفع عظم تفسير برادي خان لیکن میں اختلاف کم سوچ کوئی کہ لیلۃ القدر دا حضور پاک زمانے پورے خاص اور رشتہ دا دلیل کے پیش ہے او کم اشبا و اوکار کے دا رمضان کے دا ٹول برازی وَإِنَّهُ تَلَاحَا فُلَانُ وَفُلَانُ عَبْدُ اللَّهِ ابن ابی حضرت وقعب ابن مالک دے ورفعت سمانا میں بشابہ سے ورفعت علم التعیین حاصل میں ہوئی علم التعیین وعسى قريبا ان يكون خيرا لكم اذا رفع بهتر استاذ ذبان ولا بهتر زكاه متعينه ونويوش بعبادت بقوا او تعيين ختم شو نوار اشباب بنيت دليل القبر قدر عبادت کے نذكروا شو دليل القدر ثواب بملوشي نور وجوهات مستقبل باقی میں التمسوا في السبع وهو کہ یاد ہے دا بیا مجهول ہے في السبع الباقی
او که فی لیلة السبع ویشتمه که فی السبع الباقی بیا خو دریشتمه راځي او که لیلة السبع ویشتمه والتسع لیلة التسع یا فی التسع الباقی والخمس الباقی یا لیلة الخمس کی طلب کې اے مولانا صاحب دې څه معلومه شوه چې ته وې چې معصیت ضرر نه رسوي دا د فلان کی یو بل سره جګړه وکړه دومره نقصان یې ورسو چې لیلة القدر تعین کړه ٹھیک ہے بہتر خدا دا وسو لیکن کہ تعین لا خبر ہوگا من وجه افضل لکه پیغمبر خبر ورکړي من وجه دا صحابه تصریح پاره من وجه افضل چې معینه ورته خلق ټول نه یو لاس په نشي کولای دا یو به خامخا من وجه دا افضل چې ثواب د رسول الله ملي اوس براشه مولانا صاحب د مخکنه ټکی کې یو ټکی پاتې شو اکم دې هغه وخت دې قتال وکړو چې ما وی قتال په نفسه کو فرض کړنه چې قرآن شریف کې ما یې ترتوی واحد دی وایخه لګي کړانا ادا دې چې وایي طائفتان من المؤمنین اقتتلوا قتال متنسبت شو مؤمنین ته هم شوی دی ځکه ما دا تعویلات کوم ها نو که معاصی مضر نه نو بیا عبد الله بن مسعود د پیغمبر نه فاطمه فسوق دولې که معاصی مضر نه بیا قتال د کفر دومره سخت خبره ولې کولا خلاص شو نو اوس دې معلومیږي ګوره دا روبې چې دا د چا سره مناسب دا د عبد الله بن مسعود دا د مخکې ترجمه الباب او دا وروستنی ما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان دا حدیث هغې سره مناسب دی د تقاتل مته وګورئ دا دو صحابه کول تقاتل معنا جګړه هلته مخکې ویلي نو تعین د لیلة القدر ختم شو او رد راغی په مرجعو په دواړو صورتونو کې اوس به مخکې لاړ شو د ابراهیم بن تیمي د دې قول اگر چې هغه خو مقطوع دی موږ به ووایو چې یاره واعظ ته پکار دی چې دې سبل ته وایي مسایل مثبته وباسه واعظ ته پکار دی چې دې بل ته څه وایي چې دا خپل عمل کړي بس دا ته معلومه شوه واعظ ته پکار دی چې دې بل ته وایي چې دا بل څه وکړي بل عمل وکړي عمل به وکړه دا مو چې عمل فایده نه رسوي عمل وکړه او د ابن ابي مليكه نه څه معلومیږي چې صحابه به د نفاق نه یریدل یاره کوه ته هم یا سره نفاق ته مفضي نه شوه او عمل محبت نشي او دا به نه وي چې انه علی ایمان جبریل کاف سره ویلی شي مثل سره نشي ویلی ويذكر عن الحسن نه څه معلومیږي چې د مسلمان صفت ده چې د دوی به یره کوي د الله نه به طمع کوي به یره کوي ځان به مکمل په امن نه ګڼي او دوام په تقاتل او عصیان به نه کوي دوام په تقاتل او عصیان به نه کوي که دې وکړه فورا توبه به وباسي او دا چې کوم د عبدالله بن مسعود روایت د هغې څه معلومه شوه شباب مانا دی رد په مرجعه ولا او قتال ته کفر وي رد په مرجعه ولا نور ما کوي کړی اته قتال او د سب مسلمان نه وزن ساتي رسو حدیث عباده نه معلومه شو چې رسول الله جدا د جګړې سره تعین د لیلة القدر پورته شو د جګړې مذمت نه راغی د تقاتل د جګړې او دا معلومه شو چې رسول الله مبارک نام الله کله شی یې او دا معلومه شو چې پیغمبر مبارک عالم الغیب نه دی کبي نو بیا خو ورته معلومه او بیا یې څه مطلب بیا خو ورته معلومه او دا مو وایو چې دې کې حکمت په دې یې کې هغه د توي عسى يكون خير التمسوا في السبع والتسع ليلة السبع بوما في السبع الباقي ویل شي دا شپې او خولې غالب ګماندار چې په دې شپو کې یوه شپه نور په دې کې د تفصیل کوم چې کومه شپه ده دا دایره په دې لسو کې وکړه څنګه ده دا ټولې خبرې را روانې دي باب سؤال جبریل ولې چې دا حدیث خو ډېر ګران اوږد دی دونه ګران خو نه دی خو اوږد دی څنګه وکړو بس یې کومه دا بس